یوه واقعه ته بینام اسلام دوست محمد علی محمد خدا ډیره عبرت نه ډکه واقعه ده د حضرت عیسی مسیح علیه السلام واقعه ده ولولا سے پیغمبر ده درې حواری دي دوستانی دي یارانی دي یو درې یو کم و بیش یو ځای کې ورسره روان دي یو ځای کې خزانه ولیدل حضرت عیسی علیه السلام ته وکړه یا نبی د خدای بهترینه خزانه لوس سره غلی دی راشه تیار راټوله کړو بیا راټولو چې عیسی علیه السلام د سنو د سرو زرو خښتې دي عیسی علیه السلام ته وکړه چې تاسو دغې خزانې ته کښېنئ دا تاسو یې راټوله کوئ زه شهر ته ځم یوه بله خزانه درته راوړم چې هغه دې خزانې نه ډېره سوداوره دی خو دا واقعه ډېره عبرت نه ډکه ده طول العمر مو ذهن کې وي چې ما درته ویله چې امیر المؤمنین چې دا ډېر خطرناک شی دی یو خواهشات نفساني چې مو خبرې پوه کړي یو طول العمل اوږده امیدونه عمر یې وصوله دی شپېته اویا کاله دا شی مدینه سر وي عیسی علیه السلام ته وکړه چې تاسې دغې خزانې ته کښېنئ دا راټوله کړئ زه شهر ته ځم یوه بله خزانه درته راوړم چې کله راغلو یو کور دی زوړ غونته خاورو نه جوړ دروازې وټکوله عیسی علیه السلام د سر غړوي یوه سپین سارې راووتله ورته وکړه سپین سارې آیا امکان شته چې زه نن دلته وسار شم د تاسو شهر مسافر یم چې کله یې ولیدلو چې هلته نورني جوان یې کمره یې ورته خلاصه کړه چې دلته ته شپه کوی شي عیسی علیه السلام خپل نماز خپل عبادت باندې مصروف دی سیدي یو ځوای و دغې سپین ساري وضو کې به یې غره نه راوړله دغسې به ګزاره کوله خونې ته وړ کې ورننوتلو نو هغه وړ کې هغه جوان حضرت عیسی علیه السلام سره کېناستلو ورته وکړه ځوانه زړه کې څه امیدونه شته که څه امید ټکې ما درته څه ویله څه اوږده امیدونه انسان خرپوي ځوانه څه امیدونه دې شته ورته وکړه او ما زړه کې یو ستر امید دی خو ما ته یقین دی چې ما دا امید نه پوره کېږي ویلې ته چی امید دی ویله زه غره نه ځنګل نه راتللم د بادشاه محل سره څنګ ته تېر شولم د بادشاه لور ما زړه کې کېنستله ما زړه امید دا دی چې کاش دې سې ما واده شوی وی خو ما ته پاته چې دا ستر امید دی دې ته مو چې ته رسېدلی شو زه وضو کوله بیا د بادشاه لور سې ما واده وشي عیسی علیه السلام ځان خو نه وپوه کړ چې زه عیسی مسیح یم ورته وکړه غواړې چې تا واده دغې جرګې سره وشي ویله دا څنګه نه غواړم ویله خو دا زه ته کوه شم څه بیله پورې انتظار وکړه وړ کې لاړم مور ته وکړه چې مورې د بادشاه لور سره واده والا کوم امید مه دی عیسی علیه السلام دی چې دا زه درته پوره کوم مور درته وکړه چې ډېر نورني جوان دی دا درویغ نه یې کیدای شي دا کار درته وکړي ما ته دا ډېر نورني برېښي دا د متعام کس نه برېښي څه بیا شو ورته وکړه چې ځوانه بادشاه دربار ته لاړ شه ورته وایه بادشاه ته ډایرکټ وایه بلا خوف و بلا جیجک ورته وایه چې زه راغلی مې تا لور مرکې اوس هغه اریان شو چې څنګه وشو چې زه دته یم څه ویر شم چې کله لاړو ګارډ پولیس وغیره څه چال د خیر وي چې بادشاه لور مرکې سره راغلی هغوی اوسې خوندي شروع کړو چې دا اوس وکړئ بادشاه لور مرکې سره خو یوه خبره به دلته وکړو خفه کېږو ورباندې نه چې زموږ معاشره اوس همداسې شوي اوس ډېر غریبان ماړو خونې ته ډاره نه شي دا غول مو کې راغلی داسې یاد شوي دي چې ما ډېر نږدې نه لیدلي دي مرکې داسې ورغلي دي او خونې والا ته نه پټ شوي دي سپک نظیر یې ورته کړه حالانکې مرکې والا د انتهایي احترام نظیر پکار دی چې هغه خونې ته تا رشته رسي تا سره تعلق جوړوي تا سره رابطه جوړوي تا ناموس باندې پرده راولي حیا راولي مسؤلیت قبلوي ته پکار دی مو احترام سره اوس خو بهرحال مو باندې د دنیا دغه رنگ و برق و ساس د اثار دوره زیات دی چې غربت غریبان مو سره ډېر سپک برېښي بهرحال هغوی ګپ شپ پاروي لسه مکه د بادشاه ته یې بوځو چې لږ ګپ شپونه جوړ شي نو دا بعد چې بادشاه لور نه ویر کوي راغله ویله بادشاه سلامت دی تا لور مرکې سره راغلی دی برې محفل کې خوندي شروع شول بادشاه خو چونکې خونده یې نه کولو ورته وکړه بلکل صحیح دی زه خپله لور در کوم خو ما شرط دی ویلی دا څه شرط دی ویله څه دی ما ته دنیا لال و جواهرات راوړه نه راووتلو چې زه بیا لال و جواهرات کوم ځینې کوم عیسی علیه السلام ته وکړه چې هغه خو د جواهرات غواړي ویله هېڅ پروا نه کړي څه راغله عیسی علیه السلام ریګو باندې ودرېدلو وضو یې وکړلو دوه رکعته لمونځ یې ریګو باندې وکړو چې لاسونه یې اس کړله دعا ته دغه وخت کې د هغه جوان ته وکړه چې جولۍ در سره شته ویله دا ریګ اوچت کړه جولۍ ته یې واچوه چې کله یې واچول هغه لالو جواهراتو کې بدل شو ویله دا منډه ته یوس چې یوړله بادشاه ته یې مخ ته واچول هغه حیران شو چې دا پټې پرانې کپړو والا فقیر و دا دومره جواهرات یې کومه ځای نه راوړه ویله دا لږ لږ نوره راوړه
څه بیا دي په دوه ګون راوړل. څه کله یې راوړل بادشاه پوه شو څه دا کاس یو معمولي کاس نه دی چې اوس یې ربې تاشته ورته د کار لاړ شه چې کوم کاس مرکې ته مو سر ستولی مغه ځان سره راواله. دا ځوان لاړل ورته د کار څه بادشاه د توی غواړي. چې کله بادشاه دربار ته عیسی علیه السلام راغی فوراً بادشاه په پوه شو چې دا خو حضرت عیسی مسیح دی د وړوکي کاس نه دی. بادشاه د مغه ټایم کې ورته کار څه صرف لور نه ورکوم ما نه وروسته یې موشن کې و لور دی ما بچی نشته ایما ولی عهد ده که زه مړ شم ایما جنشین بندو یو منټ کې چینجز راغلو. دا ما یې چې دا غریب دی خوري نه د کسون کو دو پاته نه لګیږي چې ته څه دی ګدا شي هغه څه دی بادشاه شي خدای سره شي دی منټ سکند خبره ده. اول ورځې دوی واده وشولو دویمې ورځې بادشاه شدید بیمار شولو مړ شولو فوراً ولی عهد هغه سیدي جنشین و هغه وځوکي دربارونه غرونه راوړل هغه یې دي جنشین وګرځېدلو د بادشاه تاخ باندې کېناستلو. درېیمه ورځ سوچ که هغه اصل مطلب یې ما دغې نکتې سره دی چې کوم د طولني واقعه هم ته بیان کړه. درېیمه ورځ دی دغه ځوان شاهانه لباس تاج بادشاه په سر یخې ناست دی تخت باندې حضرت عیسی علیه السلام ته راغللو. چې کله ځوان یې ولیدلو هغه ځوان چې بیګی وضو کې خرڅول نن څه دی تخت باندې ناست بادشاه دی. ورته د کا ځوانه ته خو خپلو امیدونو ته ورسېدلې زه غواړم چې نن دغې بادشاه سره خپله رخصتي راخلم د وضو کوله ته دی چې زه تا نه رخصتي راخلم د نه روان یم. هغه ځوان چې بیګی وضو کې خرڅول نن بادشاه دی ورته د کا ای عیسی اوس یې پېژندي نه څه د عیسی مسیح دی ته د کا ای نوراني شخص ای نورانیت نه ډک شخصیت دا راته وایه ګدګرو نه بادشاهان ته جوړوي کویونه یې راوباسې شهرت ورکړي دنیا کسان یې هغه ارد و گرد غلامان نوکران وګرځوي دا راته وایه ته یې څوک چې خپله د زړې جمعې دي کنډک والا جمعې د غستو زه د کوم مقام نه دالته راورسېدم شګو نه د جواهرات جوړ کړ دا راته وایه ته یې څوک वो वीर से दे जा पटे पुराने कपड़े गस्तावी सोच के ईसा अलैहि सलाम जुमले से मकार दे वरता तो कास वाना एमा उम्मीद दा गिरती लरस्ती दा फनी दुनिया नते दा तख्त ताज नते बिया सोच का आसवाना एमा उम्मीद दा लरस्ती गिरती दा महदूदा फनी दुनिया न दे एमा उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज्जत वो आगा बहिश्त है सगता फना निश्ता दे زدغی دنیا امیدونه نشه کوم په دغه تخت و تاج و شهرت باندې چه کوم چې کله دا جمله اوریدم دوره وسنی جمله وا چې فورا اغ جوان شاهانه لباس شاهانه تاج وګرځولو ورته دکا اے نورانی کاس اے حضرت عیسی مسیح ایتا امید الله رب العزت بهشت برینده و سبیا دا تخت و تاج ای ما امید نن ورزی تخت و تاج نده ته حضرت عیسی مسیح ما خپل خزانه بیا منتله څنګه ته حضرت عیسی مسیحي زنن ورځې دا چې کوم ځکه غواړم زه به تاسو سره ګرځم تاج تخت ارسي پرېښللو عیسی مسیح سي سټه روان شول سوچ کوئ جملې ته عیسی علیه السلام لاسته راونیوللو تاسو ته اول واقع کې مو چې بیان کړله چې عیسی علیه السلام خپل ملګري وو لارې کې عیسی یې پرېښللو چې ته کېناستله خزانه ته کېناست عیسی څه ورته وویله چې زه یوه بله خزانه ځان سره وړم تاسې دغې ته کښېنئ چې کله راغللو هغه کسان ماسې خزانې ته ناست مړیږي نه بیجی در ډکوي عیسی علیه السلام د ورته کا هغه درې کسان د ورته کا چې ای عیسی مسیح دا راته وایه تو شهر ته لاړې تا خزانه راوړه ویله ما خزانه راوړی ما خزانه دا جوان دی تاسې مو سره څومره ټایم تېر کو څومره ټایم تېر کو تاسې زه نه وپېژندلو چې اصل خزانه شی دی زه دغه ځوان یوه منټ کې وپېژنم چې شاهانه لباس شهرت تاج ټول یې وغورځوله د نبي لیاره یې پناه کړله نن همدا شی دی چې دا اوږده امیدونه د شپېتو او یو کالو 65 سال هغه ټول العمل هغه اوږده امیدونه د دنیا انسان حرامونه مجبور کوي غصبونه مجبور کوي درویغونه مجبور کوي تهمت نه مجبور کوي د مؤمن وینې تلولې نه مجبور کوي
کدغو امیدونو نیمو کنٹرول وکرلو بعید نده سانا پٹی پرانے کپڑے دو خدای ولی بگرزی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دے خدای اولیاء اغدی سنے گزشتہ ہمو غمشتہ نے آئندہ ہمو غمشتہ یا غوی طولا حزن یا غوی طولا غم اغا صرف اللہ رب العزت اغا دنیا دے صلوات وسلم محمد